نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم سورہ بقرہ ابتدائی آیتون دی منگو تاسو پرونی سبق کے دا قرآن کریم دا آیتونو اقسام ویلو باقی کے دو قسمنا یو قسم چاگیتا محکمات ویلی شی او دویم قسم اغا آیتونا چاگیتا متشابہات ویلی شی بیا متشابہات پا دو قسم باندی یو اغا متشابہ چداغی لفظی او معنوی یعنی دوار قسمہ تشریع او حقیقت معلوم نوی او دویم قسم اغا چداغی ظاہری لغوی معنی معلوم ہوئی لیکن اللہ پاک دا شان سر مناسب نوی دغی طویل شی متشابہات دا قرآن کریم پا یو کم دیرشتو سورتنو پشورو کی حروف مقطعات راغلی دی حروف مقطعات و مجموعہ علماء ذکر کے نقصوا عسلکم حی طاہر نقصوا نون قاف صاد عسلکم عین سین لام کاف میم حی حا یا طاہر طا الف ہا را دا حروف مقطعات تی دا سورلس حرف لري او دا قرآن کریم پا یو کم دیرشت سورتون پا شورو کی دا راغلی دی کل الف لام میم الف لام را الف لام میم صاد الف لام میم را کاف ہا یا عین صاد طاہا طاسیم میم طاسید یاسین قاف نون صاد حامیم حامیم عین سین قاف دا حروف مقطعات تی قرآن کریم پا یو کم دیرست سورتون کے دا حروف راغلی اوز دا دی حروف مقطعات تو معنی صدا نو پا دیکھ دا علماء مختلف رائی دی جمہور مفسرین محدثین صحابہ فرمائی چی دا اللہ پاک کے راز دی قرآن کی دا اللہ راز دی چاہتے خودل ندی سمانے دا چاہتے بیان کری ندی الف لام میم چاہتے ویل نہیں چاہتے سمانت بعض علماء فرمائی کی دیش رب العالمین نبی علیہ السلام تا ددی پوہا ورکڑی لیکن چاہتے دا خودل اجازت نہیں ورکڑی لیکن جمہور فرمائی چاہتے دی پویا اللہ پاک ہیچ چاہتا ندا ورکڑی بعض علماء فرمائی دا اللہ جل شانہو نمونے لیکن امام اہل سنہ شیخ صدر رحمت اللہ علیہ پل تفسیر کی دا قول ذکر کرے چی دا اللہ رب العالمین نمون دی الف لام میم دا اللہ نم دی نبیہ پدی کے دوار آئی دی یو دا چی دا الف لام میم یعنی دا حروف مقطعات بعینہی دا اللہ نم دی نو پدی بانی بیا اعتراض چی دا اللہ پاک نمون خو یو کم سل جا ہم تمالوم دی دا پکی نشت تو باقی بارک کی امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر حوالے ذکر کردی دا چی دا رب العالمین پنززر نمون منقول لی حدیثوں کی چکم روایاتوں کی راغلی دا اللہ نمونہ پنززر پوری راغلی یو پکی دا حروف مقطعات دیم بھی او دیم قول دا ذکر کردی دی چی نا دا حروف مقطعات اللہ پاک دا نمونو نا یو حرف دی لکہ الف لام میم نو الف اللہ لام لطیف او میم مجید تدریو دا اللہ نمونہ دی دا غین مخفف دی الف لام میم دا مخفف دی دا اللہ دا نور نمونہ لیکن دا بازی مفسرین ریدہ دا جمہور ریدہ ندا جمہور وی دا دی معنی چاہتا معلومہ ندا بس دا خلاص خبر چه دا دی ہر سمانه دا زمان پی ایمان دی خمونتا معلومه ندا
اکثریت مفسرین د دې حروف مقطعات دا معنا ذکر کړي. بیا الف لام میم نه بعد راځي ذالک الکتاب لا ریب فیه. نو ذالک راځي علما فرمایي چې دا خو نږدې کتاب یادي چې دا کتاب د هاذا په ځای لفظ د ذالک راغلی دی، لیکن د دې هاذا په ځای د ذالک ذکر کېدو کې اشاره د قرآن کریم اوچت شان ته چې دا دومره لوی اوچت شان والا کتاب دی چې د هاذا په ځای وسره په ذالک باندې اشاره وشو. خیر محمد جالندری رحمت الله علیه فرمایي چې پذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. په دې آیت کې د قرآن کریم درې کمالات بیان دي. د قرآن کریم درې کمالات په دې یو آیت کې بیان دي. پذالک کې اشاره ده د قرآن کریم د الفاظ کمال ده چې دا دومره ناشنا د کمالات ډک کتاب چې د دې په مقابله کې داسې کلام په دنیا کې د چا نشته. کمال لفظی ته اشاره پلاره بفیه کې چې پدې کې د هیڅ چا شک نشته. پدې کې اشاره ده کمال معنوی ته، یعنی دا دومره ناشنا عجیب کتاب دی چې چا کې لږ عقل وي نو هغه به دا مني، دې کې به شک نه کوي. د شک دپاره دوه وجې. یو انسان چې پس کې شک کوي، په یو کلام کې شک کوي، د دې دوه وجې. یو دا چې په دې کلام کې نقصان وي نو خلک پکې شک کې پرېږدي چې لکه دا خبره به داسې نه. او دویم دا چې د دې انسان په دې عقل او په دې پوهه کې شکي، په دې کې نقصان وي. نو لا ریب فیه دا قرآن کریم داسې کتاب دی چې دې کې شک نشته. نو که مثال د چا په عقل کې کمی کوتاهي وي نو رستو راځي ان کنتم فی ریب مما، که ستاسو شکي نو ځان له د هغې چلنج یې بیا ورکړي چې ستاسو شکي خو د قرآن په شان کتاب تاسو راوړي کړئ. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله. که ستاسو د قرآن کریم په باره کې شک وي نو تاسو تکړه شئ د قرآن کریم د یو ورکوټي صورت په اندازه باندې صورت کو جوړ کړئ. نو دا قرآن کې شک نشتا. د دې خلکو په ذهنونو کې شک دی ناپوه. قرآن کریم د معنی په لحاظ سره داسې کتاب چې یو انسان کې عقل صحیح برابر وي نو دی به د قرآن کې شک ونه کړي. او دومره د معنی ډک کتاب هغه خلک چې په دنیا کې په هغې باندې چا حکومت قدر نشو کولی، هغه هم د دې مقابله نه ده کړې. څنګه دشمنان د قرآن کریم. ابو بکر صدیق رضی الله عنه کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت لا نو کړی، ابو بکر صدیق رضی الله عنه بکور کې د قرآن کریم سبق وی او چې مونږ به کوو نو هغې کې هم سبق په تیزه وي. کافران نه ډېر زیات تنګ راغی. نو د هجرت د حبشي اجازت ملو شو نو دی روان شو هجرت ته. لاره کې یو سړی ابن دغینه په نوم باندې اوږده واقعه د مختصر درته ویم. هغه ورته چېرته ځي یوې د خلکو نه تنګ راغلی، اجازت د هجرت ملو شوې د حبشې ته ځم. وایي راځه زه دې ذمه داري اخلم، ته مه ځه. ستا غوندې سړی خو نه په خپله د کلي نه ځي او نه یې څوک وباسي. ته خو د غریبانانو سر امداد کې، د مظلومانو امداد کې او صله رحمي کې او د روغ جوړ تپوس کې او ډېر صفات تا کې دي. نو داسې سړی خو په خپله هم چېرته نه ځي او نه داسې سړی څوک د کلي نه وباسي. نو چې راوسته کافرانو ورته ته به کور کې سبق وې، په دې شرط اجازت ورکوو. سبق به وې خو په مزه مزه به وې. ولې دا ته چې کوم قرآن وې نو زمونږ بچي متاثره کېږي او زمونږ ښځې د دې نه متاثره کېږي. دا زمونږ بچي ته بېدینه کېږي. نو ده وی چې هسې بهر پابندي ولګي، د بهر بیت الله کې نشم ویلی، نو کور کې ځان له په صحن کې د مانځه دپاره ځای برابر کړه. نو چې صحن کې به یې مونځ کولو او قرآن مجید تلاوت به یې کو، نو هغې سره به یې جړل. نو د دې مشرکانو ښځې او بچي به راتلل، ورته به ډلې ډلې به ودرېدل.
بیا ولا غیر چې سبا دا خو ته بیا نقصان شروع زمون بچی متاثر کی خزر متاثر کی هغه خلق چې د قران کریم دومره دشمنان لیکن غیم د دې خبرو چې دې کې دومره اثر دي چې زمون خلق ته متاثر کی دا قران کریم په معنا کې او په الفاظو کې دومره کمال چې بدترین دشمنان د قران اغم د دې باندې پیر چې خلق دا ووري داتي متاثر کی او دریم نمبر صفت پر ذالک الکتاب آیت کریمه کې دریم کمال تاثیر دی هدل للمتقین دا د هدایت کتاب دی دا غچا د پاره چې څوک الله نه یریږي نو د هدایت د تاثیر مختصر واقعا بیان چې کفار سره د دې چې بدترین دشمنان لیکن دوی پیو چې دا زمونږ د خزي اوري په دې اثر کوي سره د دې چې د نبی علی السلام بدترین دشمنان خو په دې باندې پیو چې زمونږ د خزي ووري نو دې په متاثر کیږي دا د قران کریم کمال تاثیر دی نو پذالک الکتاب لا ریب فیه دا کتاب چې په دې کې هیڅ قسم شک او شبهه نشتا هدل للمتقین دا قران کریم د هدایت کتاب دی بیا رستو مسله د متقیانو دا ناغه مسله ان شاء الله بیا وایو چې تقوا تعریف سدي د تقوا قسمونه سودي متقی په سو قسمه په سو شرطونو باندې وي هغه ان شاء الله بیا وایو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين